بدے غزا کی بدے جنگ کی د حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترا حضرت حمزہ سیدۃ الشہداء رضی اللہ تعالی عنہم شہید شوید. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما ته پترګانو کې د ټولو نه ګران دی دا تر داسې طبيعتي غونډه کې خبره ومي طبيعتي خبره ومي په بعضي رشتو کې ځینې رشتہ دار انسان ته ډېر زیات نږدې او د سړي وسره فطرتي مینه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنہ زما هغه تر دی چې د سره زما د زړه مینه او محبت دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دته فرشته په اسمانونو کې اسد الله وای د الله شیر ودا وای خو تر دی یو ځل د احکار لتلو چې د احکار نه واپس راغی نو ددا چې کوم خادمي وتوي ويستا ورارا محمد صلی الله علیه وسلم ابو جهل دلته ومندو نو دا محمد صلی الله علیه وسلم نه سپیړه وستا او بیزتی ولا وکړه. حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنہ چې څنګه دا خبره واوریده په غوسه کې پلاس کې غش او لندګه علاوه او سیده کعبه تراغه مطاف تا کمزې کې چې طواف کی او دا ابو جهل د سردارانو سره په مجلس کې ناس دی سردارانو په مجلس کې ناس دی د بخپل سردارو حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنہ چې ورسېدو دا ټول سردارانو د پاسه ده ځکه چې حمزہ رضی الله تعالی عنہ هم سردارو چې کله پاسه ده نو دې سیده راغی د یو سردار لحاظ هم ونکو او سیده راغی او د ابو جهل د ګریوان نونیو او روچته کو او بیا په غلنده باندې په دې سر ولا گزار ورکو دا غي د وجنه د سر نه این را روانه شو د سردارانو د اخلاص کو. حمزہ رضی الله تعالی عنہ ته وې بدبختا تا زما په وراره باندې گزار کړي وي دوسه پوری زستا عمل کړو دوسه پوری زستا عمل کړو خو چې تا زما په وراره باندې گزار وکړو ولې زما وراره تا ته لا وارث ښکاری داغه څوک نشتا زه د خپل وراره په سر باندې ولاړ یم او زه په تاسو کې د چا هم غیرت منم چې راشي زما وراره دې اوچته ګوري او وای کاینده د بارا زما وراره ته دې اوچته وکړه د سترګې بدر نو باسم او دې ویرل دې دومره پوره وا وینده د بارا احتیاط کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره میلاوش وی ورارا خوشاله شه ای ورارا خوشاله شه ماستا بدله واغسته د ابو جهل نه ما د ابو جهل نستا بدله واغسته او په ډک مجلس کې د سردارانو په مجلس کې داغه می بیزتی وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحیم او کریم ہستی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین د رحمت صرافه رحمت د رحمت نه ډک مجسمه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین خیسته هستی هغه دې زماترا ز په دې باندې نه خوشاله ګم چې تاسو په आपस کې وجنګي گئے دیو بر سره جګړې وکای تاسو بزلونو کې نفرتونه راشي زه خو الله رب العزت رحمت جوړ کړم دنیا ته را لېګلې ما ای زماترا زدا غواړم چې پتاسو کې امن راشي پتاسو کې محبت راشي پتاسو کې سکون راشي خانه جنگي چرته جوړ نشي ای زماترا کته ما خوشاله ول غواړي نو ما چې ابو جهل ته کوم خبره پیش کړی دا هغه خبره تا ته پیش کوما وې زما وراره څه خبره ده وې هغه خبره ده جئتکم بکرامات الدنيا والاخره ای زماترا ما د دنیا او د آخرت خوشاله او عزتونه تاسو لرا وړي دي او تاسو یې قبول کړئ وې هغه سدي يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وذا كلمه وایا بس لا اله الا الله محمد رسول الله زه د دقیقه د پاره ګرځما د ابو جهل پسې هم ورځما او د هر سړي پسې ورځما تا ته مينت کو مې زما ترا دا کلمه وایا کامیاب بشه
حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وې زما وراره چې ته په دې خبره باندې خوشحالېږې ستا زړه ته پې سکون رسي ستا سترګې پې یخېږي او ته پې فخر محسوسې نو ای زما وراره واوره زه دا کلمه ویما لا اله الا الله محمد رسول الله او اسلام یې قبول کله چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ لاش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه فرمای مونږ چرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره غمجن او دومره په تکلیف او دومره په جړا نه دی لیدلې سونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل تر باندې جړلې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زما د تر د وجنا چې ما ته کم غم او تکلیف میلاو شوی دی کبچری الله نه خفه کېده نو ما په دې خپل تر باندې دومره نوحه کړې وي دومره اوازونه هم به لګولې وي او دومره خلک به مراجمه کړې وي چې زما په دې تر باندې زما سره چغي وای او الفاظ وای خبري وای قصیدې وای چې ټول دنیا بلې دلې وي چې مونږ څومره غم مناوه خو مونږ ته د الله رب العزت د طرف نه حکم داده انا لله و انا الیه راجعون مونږ ټول الله یو او الله طرف ته زمونږ تلل دي لہذا زه د قویما چې د قیامت په ورځ باندې با زه د خپل ترا دا کټ شوی وجود د الله مخې ته وړم او الله رب العزت ته پیش کوم او د امت ته بارو بسوال کوم چا دا بارا د امت ته بارو بسوال کوم زما استا یاد ہے د امت د مغفرت د بارو بسوال کوم چې الله رب العزت زما د تر په وجود باندې رحم وکي او د هغه په ذریعہ باندې په ټول امت باندې رحم وکي وکړه چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ لاش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې لراغه نو صحابو په کپڑا چولې د صادری بیا چولې پټکړې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل تاسو خو شئ ما ته زما تر وخه چې ز خپل تر وینم چې زما تر په څه کیفیت کې دي صحابه ته د الله رسوله تاسو یې مې نه شهید شوی دی خو تاسو یې مې نه ځکه چې تاسو ضرورت به ډېر تکلیف میلاوي شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرماینا نه زه لیدل غواړم وحشی چې په دغه وخت پوری مسلمان شوی نو هغه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو او هندا چې د ابو سفیان بیبي وا د ابو سفیان کور والا وا هغه به انعام خو دیو چې زبول خپل لغاړي هار کاله ورکما کڅوک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر وجنی دا وحشی وای زه د لری نه نيزه وشتون کې سړی وم او زه ماهروم بدی کې د لری نه مې نيزه وشتا او زما گزار چرته خطا نه دیدلې چې چرته ما څوک وشته دی نو هغه بیا راوچت شوی نه دی وای زه رالما ماته یو څو کسان ټارګټو یو بکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فهره ډیره سیوا وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورتلې نشوما دویم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دوانه لاس باندې تور چلولا وې داغه خواله د چا همت نه کېدو چې یو کافر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مخې لورغلې وي بیا ما وکړه وې د ازمری په شان تکړه انسان حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې په کم طرف باندې ورزي نو کافر د هغه طرف نه تخت یو منډوي څوک ولا مخامخ نشي راتلې داسې نر سړی په کافرو کې نشتا چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې سترګې واچي او د سره لړایو کې یو کس داسې نه راتلو خو دې لګیا دی او تور چلای او دا کافران داسې غورځي لکه څنګه چې مولا او غازری خلک ګډ گئے دومره بهادر انسان وکله چې دې ما ولیدو نو د ډیر یری د لاسه زده کانی نشاته د ګټ نشاته پټ شوی ومه مخامخ ولا نشو مراد یریدم دی وای چې کله مولي دا چې دې د بل سړي سره لګیا دی او د هغه سره لړایي کوي نو غافل می ولیدو چې ماته خیال نشتا نو د هغه زګنه می نيزه ور پرې خو دا خو چې دې څنګه راو ګرځیدو په سینه کې نيزه ورخه شوا او دې وګرځیدو وای د ډیر ساعته پوری خزوم د کانی نشاته پټ شوی وما او همت می نه کېدو چې ورغلې وي او دې ما کتلې وي چې دې صاحب کېشته کنا وای ډیر ساعت نه بعد چې کله ما ته پته ولګیدا چې وجودي حرکت نه کوي نو د هغې نه بعد څه کسان میزان سره کړه او وی ورغلو نو بیا مې داسې وکړه چې د دا سینه مې وشله ولا څوک دی د حضور محمد مصطفی
احمد مجتبا صلی الله تعالی علیه وسلم خیستا او خوک ترا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ وې دا سینې مولا وشله ولا او د دې سینې نه مولا د ازله راويستو او وې د ازله می هندې لورکو هندا غزنانه وا د ابو سفیان کور والا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ صحابي دی رسته بیا مسلمان شو او تر دې وخت پوری مسلمان نو هندم بیا مسلمان شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر د ازلا بغاخونو باندې وچی شو بغاخونو باندې وچی شو او بیا په دې باندې هم بس نکړه داسې وکړه چې دا وګونه کټ کړه د حمزه رضی الله تعالی عنہ وګونه کټ کړه پوزه ولا کټ کړه او دا ګوتی ولا کټ کړي او لګیا دی د وجود ټوټه ولا کوي او د هغې نه یو امیل جوړ د ازلې ولا پکې هم وپیو او د هغې نه امیل جوړ کو او دې ځان سره نیول او په فخر باندې به خلکو ته وی هندا چې ما بدل واغست نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا ماته وخه ز خپل تر لیدل غواړم او راغې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل تر ولیدو انتهایی ډیر زیات صحابه فرمایي موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته دونه خفا او دونه بجړانه دی لیدل